الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در وکوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک یې، د صحت نه به خوند او مزې اخلئ. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. نن چې کومه زموږ وظیفه ده، د وظیفه د ماه شعبان حوالې سره ده. او ماه شعبان د ډیره زیاته زبردسته میاشت ده او دغه رنګې ډیره زیاته د برکتونو او ډیره زیاته د عظمتونو میاشت ده. د دې وجې نه پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي چې شعبان میاشه دا زما میاشت ده او دغه رنګې رمضان میاشه دا زما د امت میاشت ده. نو ډیره زیاته زبردست او ډیره زیاته اعلی او ډیره زیاته پاورفل میاشت ده. نو که په دې میاشت کې یو سړی وظیفه کوي، په دې کې دغه نوافلو کې انشاءالله العزیز الله پاک به د انسان د ګناهونو پاک کړي، الله پاک به د انسان ته رزق ورکړي، الله پاک به د انسان قسمت محترم دا کولو کړي چې څومره حاجتونه دي دا ټول حاجتونه به الله پاک انسان له پوره کړي او کاروبار کې به الله پاک د انسان له ترقي ورکړي. نو راځئ چې زه د وظیفې طرف ته وظیفه داسې ده چې کم سړی دغه 12 رکعته نفل ده وکړي. فرمایي چې الله پاک د انسان ته د 12,000 شهیدانو ثواب ورته ورکوي. نو 12,000 شهیدان محترمو دا ډیر زیاته غټه خبره ده. او دغه رنګې فرمایي چې د 12,000 کالو د عبادت ثواب الله پاک د انسان په عملنامه کې لیکي. او فرمایي چې د انسان به الله پاک د ګناه نه داسې پاک کړي لکه چې د انسان نن د موره دا پیدا شو. او فرمایي چې 80 ورځو پورې به الله پاک د انسان ګناه دا نه لیکي. ډیره زیاته زبردسته وظیفه ده او ډیره زیاته پاورفل وظیفه ده. تاسو به دې فضایل اورېدلي وي، ډیره زیاته ناشنا وظیفه ده. نو فرمایي پیغمبر علیه صلات وسلام چې کله د شعبان میاشت دا شروع شي په لومبۍ شپه باندې تاسو به 12 رکعاته نفل وکئ. 12 رکعاته نفل به وکئ. نو الحمد به پکې یو پیری ووایئ او دغه رنګې سورة الاخلاص قل هو الله احد دا پکې 15 پیری وایئ. نو مطلب دا شو چې 12 رکعاته دي. څنګه چې موږ عام مونځ کوو صرف پکې د قل هو الله احد سورة الاخلاص دا پکې 15 پیری ویل دا پکار دي په هر رکعت کې. نو چې کله موږ دا 12 رکعاته دا پوره کړل بیا به د هغې نه بعد درود ابراهیمي ووایو. کم درود شریف چې د مانځه دا به 11 پیری ووایو. نو چې کله موږ دا 11 پیری وویلې نو بیا به د هغې نه بعد 313 پیری سورة الکوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر دا مکمل صورت به 313 پیری وایو. چې کله دا موږ پوره کو 313 پیری نو بیا به د هغې نه بعد 11 پیری درود ابراهیمي بیا ووایو. چې کله موږ دا وویل بیا به د هغې نه بعد دعا وکړو. دعا کو تاسو حالو کې د روزګار دپاره تاسو دعا کوئ یا د پیسو دپاره دعا کوئ یا د چا بل څه حاجت دی دغه حاجت پوره کېدو دپاره دعا کوئ یا دغه رنګ د غیبي امداد دپاره دعا کوئ، دغه رنګې د رزق دپاره دعا کوئ، کاروبار کې ترقۍ دپاره دعا کوئ، چې څه دپاره هم دعا کوئ انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو ټولې دعاګانې دا قبوله کړي. او دا ډیره زیاته ناشنا وظیفه ده چې دې وظیفې ته خلک 1 کال انتظار کوي او هغه کله الله پاک موږ تاسو باندې راوستی دی. نو کوشش وکړو چې کله موږ میاشت ووینو دا وظیفه دا موږ وکړو او نور څومره زموږ ملګري دي دوستان دي د هغوی سره شیر کړو چې د هغوی هم پکې څه نه څه پیدا وشي. الله پاک هم خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.